प्रोग्राम کې هر کله کتونکو پروګرام ستاسو غږ کې څنګه تاسو ته چې پته ده موږ ستاسو مسلې راوړو او هغه وړاندې کوو چې دغه شان ستاسو د غږ چې کوم دی هغه د مشرق ټي وي په ذریعه باندې هغه دغه ستاسو انتظامیې ته ورسي او دغه د ستاسو د مسلو څخه حل راوباسي. کتونکو د پروګرام د دویمه برخه کې لاول ځو اوس کوټادل سیمې ته د بنو کوټادل سیمې د رپورټ ګورو محمد وسیم رپورټ را لیږلی دی چې د هغه ځای خلک څه ګیلې لري او د حکومت نه کومې مطالبې لري. لاول دغه ګورو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي خصوصي خپرونه ستاسو حق کې زه محمد وسیم منګه تاسو ته وایو هرکله کتونکو راغلی نن منګه کوټادل سیمې ته چې دغه کوټادل سیمه چې کوم ده د بنو سیټي سره هم نږدې ده او دغلته کیڼ سره هم نږدې ده یعنې دغه علاقه چې کومه ده دغه د ښار سره حسابیږي. نو په دې علاقې کې هم ډېرې زیاتې مسلې شته. دلته د اوبو مسلې شته، دلته د ګندګۍ مسلې شته او دلته د لارې مسلې شته، د لوډ شیډینګ مسلې شته. په دې ټولو مسلو به موږ د دې کلي خلکو سره خبرې کوو. نو موږ سره اوسئ، راځئ چې دوی سره خبرې وکړو. میږ د کلي د میږ د کونسل مسلې خو مختلف طریقې سره دي، خو چې کوم خاص مسلې دي زه هغه باندې تو طرف نه اچاو. پهلا مسله میږ د ډېر وخت نه ګیس ولدو، ډېر وخت نه د ګیس په پینا مشته لاګېدلې دي و میږ بار بار دفتر ته سي میږ نه را پښور زړشله سپلی مور زړشله ورستړشله مختلفه طریقې سره خو میشته ګیس چالو شو. حالانکه د میږ د پی صفوي شوې دو میږ غون هر شای چک شوې دي، خو میشته ګیس تقریبا 15 سال شو چې میشته لیا ګیس چالوندا. میږ د پهل نه اولي نه یو داري مطالبه دغه چې میشته نظر د ګیس چالو شي. ګیس شو کوم مسله ده تاسو د دفتر سره ده که یا سیاسي خلکو سره تړلې ده؟ دا جی توه پر چې ډېر هغه وکړه میږ دغه دفتر ته چې ورشي به دی میشته د خپل د باندې لیډر مخشه کو، خپل د باندې ام ان ای ارته مخشه کې د باندې ام پی ارته مخشه کې به دی میشته چې تو څنګه سره رابطه وکړي. هغه سره چې میږ رابطه شوې دي خو اعلی اعلان دي یا مثال څه مسالې دي یا څه واجه دو هغه میشته یا ټیم روکړاند. حالانکه میږ ټو بي اس دما کوشش وشو چې ټو بي اس میشته لاګي د خالي کنیکشن ورکول دي، ا کنیکشن دی میشته نو ورکای. لہذا میږ د خپل لیډرونو ته دا خبره کوي چې تاسو کپ تاسو پر دا کې سالټ وی مهرباني وکړئ د تاسو علاقہ د تاسو مثال حلقہ دو دا ګیس چالو کیه ځکه چې تاسو ته مثال حلقہ دغشي داد در کوي. د مسالې خوري دی او چا مسالې میږ ته کوي چې حکومت نه پورا سي په هر سنوال میږ چې د کیمه یونیورسيټي کوارټر روډ دا کوارټر روډ بنده دا کوارټر روډ بنده میږ جنا چیر پر کې ډبل روډینا دی. میږ ډي سي صاحب ته یا د موجوده حکومت ته یا ام ان ام پی ته دا ریکویسټ کوي چې میشته د زر نظر د یا میشته بریکر ولګای او که بریکر نه به د میشته فلای اوور ولګای د پل په شکل شې چې میشته د شزینا مې په دا باندې پر کېږي. لہذا میش جنا د برکینه وطن نویني میش په لدا باندې دا پردادو اغه نه چې میږ د باندې سمرا ډیر ورون دی لکه مټر دا کټشکادو کته شای دی چې کله میږ بار لیدلې دي چې شزینا چې پر اورډر پر کېږي به ګاډه او ته ودرېږي. میږ باندې سیته د حالات نه کې خدماتو کو چې کله شزینا ویني به دای پر روان شي دای چې سرانګه میش شزینا غریبونه ایک طرف ته ګوري چا دی کیم طرف نه ګاډه نرسي ډبل روډ دا اغه نه بعد چې دو غریب پر اورډر پر کېږي به خامخا ار اورز اکسیډنٹ کېږي هغه کرشکای وای یہ مٹر وای کہ یو اس مخ ایکسیڈنٹ وشو ٹریکٹر بیڈ کا وای مڑیے ک میز موجودہ حکومت نہ دا سول اپیل لا و غتا مدا اپیل لا ڈی سی صاحب تا کمشنر صاحب تا چې میشته د خامہ هدیت پښل یار پتا پېښور شاه جوړا دو پنډي اسلام آباد شاه د لیارې جوړې دي چې د پل ته جوړ شي چونکه پداوې راډې شي نوې جماعت ته خلکونه لوډشپ کوټ چونګي څنګه نوې دازي سي کار پېرې شي او همه ټریفیک ډیر زیات تا اغه نه بعد میش دای با د مسله مطالبات او مې د مطالبات چې میش د علاقې چې سمره نکاسي نه دي دا باندې دا چونکه میش چې ډي سي ته وغه وي ډي پی ډبل اس اس پی ته بیا وی چې نه توسه د کمیټې سره وسته چې میش کمیټې ته ورشي بیا چې توسه ډبل اس اس پی سره وسته نه خیر کار میجو د ورخی څه کرته سپکای میجو هغه ممبرشپ مې دا ختمه ایس میش سره فنډین استانه میجو ته راځي چې میج د حکومت نه د مطالبات چې میش ته سمره مطالبه دي د ګانګي ته علاقه شه ګانګي د رازیو ته پراته ته د جماعت سره پراته ته کېره سره پراته ته چې سمره زر نظر وي چې دا میش ته د مطالبه مې خال کی
ملګري خبرې تاسو اورېدې دی چونکې په خپله هم دلته جنرال کونسلر پاتې شوی دی دوی دا وایي چې زموږ سره چونکې دلته عادل کلي نخوا ته هلته چې کوم دی بن یونیورسټي ده او سره بن سپورټس کمپلیکس دی او په منځ کې د بن کوهاټ روډ تیر شوی دی چې هغې باندې ډېر زیات رش وي او د دې کلي زنانه او ماشومانو ته په دې هغه کې چې کوم دی ډېر تکلیف دی وایي چې اکسیډنټان هم په دې باندې شوي دي د جاني نقصانونه هم دلته پکې شوي دي نو دوی دا وایي چې یا دې دلته بریکرې ولګوي شي چې کوم منګه جمپونه هم ورته ویلی شو او دوی دا وایي چې که دغه ممکنه نه وي نو په دې باندې په دې روډ باندې پاسه د یو داسې موږ ته برج جوړ کړي شي څنګه چې په پېښور کې جوړ شوي دي چې هغلته چې کوم دی دغلته چونکې رش ډېر زیات وي ګاډي ډېر زیات وي بن کوهاټ روډ دی نو دوی دا وایي چې د پښو لاره نشته نو فلای چې کوم دی فلای اور مطلب چې کوم ورته ویلی شي یا برج ورته ویلی شي هغه دې ورته جوړ کړي شي کتونکو د بجلي لوډ شیډینګ هم په ملک کې یوه ایشو جوړه شوې ده او چې کوم انتخابات هم راځي که هغه بلدیاتي وي که هغه ضلعي سطح باندې وي او که په ملکي لیول باندې وي نو لیډران چې کوم دي هغه دغه قوم ته دغه وایي چې یاره چې زه منتخب شم نو بجلي لوډ شیډینګ چې کوم دی هغه به زه ختموم نو دغه عادل کلي علاقې چې کوم دی دلته بجلي څه صورت حال دی د ملګري نه به تپوس کوو بجلي څه صورت حال دی دلته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بس بجلی خدا ہے دو چې نه په کېره شي بشتا و نو مثال دیش میرے کا چې په ګنټه شي لاس منټه روالي او به بیا نه وي لکه 40-50 منټ به بیا نه وي او نو په کېره شي بشتا و نو مثال دیش میرے کا چې او پوتې شل بلینا مش خو بلینا دا هلای او چې سګ بلینا دا هلای مثال یو دا قانوني کاروي وشي مثال دیش میرے کا زو بلینا خپل او تر بوسو او دا نه را کېره نه ټلاو وایي چې نه په موقع بجلی نشتا او باندې ډېر سخت تکلیف یې کړله باندې د پچار خدا د حکومت ته چې بجلی روالي دا ګنټه رو چې دا ګنټه کې مې روالي چې دغه مثال ټوله چلای د دې ملګري خبره هم تاسو اورېدې لکه دوی دا وایي چې موږ هو مطلب بیل هم ورکوو هغې باوجود هم دلته ډېر زیات لوډ شیډینګ کېږي او یقینا خبره ده چې وابډه هم یو خپل رولز کېښودي چې تقریبا 67 یا 70% ریکاوري د کومه علاقې وي نو هغلته به صرف 8 غنټو پورې لوډ شیډینګ کېږي نو دوی دا وایي چې موږ هو تقریبا داسې کلی دی چې بازار ته هم رانږدې دی وابډه دفاتر چې کوم دي یا وابډه کلوني ده هغې ته هم رانږدې دی د دوی مطلب دغه دی چې زموږ کله چې کوم دی هغه دلته غلا نه کوي مطلب د ټولو خلکو د ټولو افسرانو د وابډه چې کوم دی په دې کلي باندې نظر دی چونکې یوه د ښار علاقه حسابېږي نو دوی دا وایي چې د دې باوجود هم په موږ باندې په 24 غنټې کې تقریبا 20 غنټو پورې چې کوم دلته وي لوډ شیډینګ وي او چې کومه بجلي راځي نو هغه هم په ټریپینګ باندې راځي نو راځي په نور مسلې باندې هم خبرې کوو چونکه مسائل خو انبار دي د مو د کوټدایم د کوټادل د کوټ براړه خو زنه داسې مسائل دي چې کبرو مو شي چیرې نو میشو کوټدایم لیاره ډېر وخت نه تعمیر یې نه دا شوه زوی په زوی کډې دي کوټدایم شه د لیارې ډېر لوی تکلیف ته چې برومو شي ښځینه ته خاص کر د رشکول ته بیمارونو ته ډېر په باندې تکلیف وي دې سره سره میژ د ضلعي حکومت نه او د KPK حکومت نه دغه گزارش ته چې د کلي شه د زوی په زوی ګنګي دي چې دغه صفوي او شي ور سره دا کوټدایم باندې چې کیم دورانی صاحب په دنیر باندې پلا چولو دا پل چونکه زنا اس علاقې نه را بودش لیکرینا پښې جوړ شل چې حکیم زوی پوتې دا میرا د انتظامیه نه دا درخواست کوي گزارش کوي چې هغه پل دا په باندې وچېږي او د بچیو نه چې کیم ډېټ پښې کېږي لکه 15-16 بچیو نه ډېټ پښې شو دا چې هغه خدای پاک دې نه بچاو کو او په باندې د پل وچېږي دې سره سره کوټدایم صاحب کال یار دې د خصوصي سروې وشي کوټدایم چې کی مالیار دو سبکا زتیل یار یہ دو دغه سروې دا وشي چې کیم کرینا کا د مو کروي کا د بل کروي کا د بل کروي چاغل یار تر وتلی نو لہذا زه د انتظامیه نه دا گزارش کوم چې د سروې دا وشي اله د بچړی راسا یونیورسيټي راسا د کوټدایم نه اونسا واغال یار دا کوټدایم خلک ته ازود شي صفاده شي و میژ د انتظامیه په دا باندې ډېر مشکور وي چې دا و دا د کوټدایم و دا نو ویل یار دو چې دا میژ قیمت سره او میژ سره مثال ملکونه شګړه کړی و دا غل یار مې ډېر خراب پدو په دا باندې مې انتظامیه نه درخواست چې دا یار ته جوړه کی او دغه سره سره میژ د
بجلی سخت تکلیف تا چې بجلی کله موقع 3 غنټې نه کله 4 غنټې نه شپه خو بخي وینا چې انتظامیه په بجلی باندې ماغه ورکو و ورسره د کلی د علاقې د بل بچي د وړو بچیونو دغه د پوره د سپورټس زوی منشته دا انتظامیه ته مې دغه سوال چې د بچیونو ته سپورټس تنظیم چې د دریای کورم شه سپورټس ګراوند جوړ شي نو دا بچیون و نشي اونکېږي نه لو فرونکېږي نه نه غلطي ونه کوي کتونکو راغلو د کوټادل مینس کلی ته چرته چې تاسو دلته زمنګ په شاته ومني د ګنګین ډیران پرته دي او په دا نالۍ کې چې کوم ښه ګنده اوبه دي مطلب نکاسیاب نشته نو په دې باندې هم زمونږ دغه جنرال کونسلر چې کوم دی فاروق علي هغه به موږ سره خبرې کوي دا باندې میږ سره مثال ایسی صاحب ته میږ درخواست ولیکه به وغه ټیمو ته ریفر ک میجوه د بانو کمیټي چې کوم مشر دا نظر الله تامي سره ورغلی چې می سره په دا غان شي مثال تاون کاوه تاسو سرانګ چې ویني چې داینه دا غان پرتا دا شي تقریبا 15-20 ډېری دي د غاند چې دا غاسه پروت دي او مثال څه طریقې می سره نشتا بلې هغه نه بعد دا درخواست میجو موجوده انتظامیه ته چې دا ډېری د غان چې کوم پروت دي دا ټوپون میجو تاوي دا د میشته مثال څه طریقه جوړه شي چې د مې نصفا کی کا کورمه ته وړي کچېره وړي چې مې د علاقاو نصفا شي بل چې مې د مطالبه دو دا ورخي بهږي د سه کول نه داګان په پرتا دا غا د میشته صفایو شي ویل چې اس بو وچېږي یا وچې دي یا شتانه اس دغه صفایي کېږي چې کله مثال جنوري نه بعد دا غیبرو شي به دا په دا کېره شي په دلیار شي د بو بهږي او میشته د علاقې ته د امزکه او خلک ته ډېر یو تکلیفونه میجو دا غوړي چې میشته د علاقې د کونسل صفایو شي مخشه همیشته فند ملاوي ده میجو په خپل فند باندې هر شي کاوله خو خو چونکه مثال میجو نظامی ختم دي افاندینا بنشوي دي میشته د مثال حکومت سره د متبادل یار جوړه کی چې میشته فاندینا دی روکي کدی خپل تا کای میشته دنه روکای میجو سرای دي د میشته مثال انتظامیه د ټیکټرینا لوډر روکي میجو د صفایو کی دا ورخي د دی خپل تا صفا کی د ټوپی نه د دی ارته صفا کو د دې وینا دا چې مونږه دبليو اس سی سره هم بار وینا وکړه او ټي ام ای چې کوم د هغه ته هم مونږه بار ریکوستونه وکړه چې زمونږ ته دغه غندونه چې کوم دي دغه صفا کړي او زمونږ د نکاسیاب تنظیم چې کوم دي دغه راتو کې چې اوس بیا جنوري روانه ده او جنوري کې چې دلته ډېر زیاتې اوبر شي په دې ورخي باندې د نالیو باندې چې نالیو صفای نه شوي هغه نکاسیاب نه شوي نو هغه ګنده او چې کوم دي هغه دلته لارې تاروخي چې د دې علاقې خلک چې کوم دي هغه ډېر سخت داسلو سره مخامخ وي نو راځي په نور مسلې باندې مو خلکو سره خبرې کوو کوټ براړه د لیاره غونډه خرو پکړې ده کیسه ولا میش دمر سیخه کړه سره اس میش د حکومت ته د هاوس کای میش ته د لیاره جوړیږي د نر غوړه دا وګوره دا باندې کې پر پروزي وکړي دا غونډه لیاره خرو پاسوي میش د اختیار ریکوست کای حکومت ته چې میش ته د لیاره جوړیږي کتونکو د یونین کونسل فاطمه خیل یا د کوټادل سره چې کوم دلته تړلې کلی دي کوټ براړه دي کوټ دایم دي کوټادل دي د دې سیمه ستونزې هم د دې خلکو په خلو باندې تاسو اوریدل کدی دا وای چې دلته لوډ شیډینګ هم زیاتې مسلې دي دا وای چې مونږه بقاعده بلونه هم ورکو او دغه شان د ګیس هم مسلې دي او ورسره د ګیس پایپونه چې کوم دلته غړې بچاو شوي دي د ګیس سپلای لپاره نو هغه لواجه چې کوم لارې خراب شوي دي هغه لارې هم لا تر دې دمه جوړ شوي نه دي او دغه رنګ د نکاسیاب هم ډېرې زیاتې مسلې دي نو کتونکو دغه مسلې چې کوم دي دغه دومره غټې مسلې نه دي چې ضلعي انتظامیه یا متعلقه چارواکي هغه حل کولی نشي خو دې دپاره صرف د اختصاص چې کوم حکام دي یا اعلی چارواکي دي هغې دپاره صرف د اختصاص ضرورت دی چې هغه دغه اختصاص وکړي چې یاره د دې علاقې خلکو دغه ستونزې چې کوم دي دغه موږ خلکو نو پکار ده ضلعي انتظامیه ته هم پکار ده او متعلقه چارواکو ته هم پکار ده چې د دې سیمې دغه وړې مسلې چې کومې دي هغه حل کړي نو کتونکو د بل پروګرام پورې موږ غواړو اجازت الله پامان کتونکو ریپورټ تاسو کتو د بنو د کوټادل سیمې او د فاطمه خیل چې کوم یونین کونسل دی د هغه ځای د خلکو مسلې تاسو واورېدې دا تقریبا زموږ د ټولو کلو هم دغه مسلې دي که هغه کلی په بنو کې دی که هغه په سوات کې دی که هغه په نورو ضلعو کې دي د ټولو کلو دا مسلې دي چې لارې هلته خرابې دي که ګیس کنیکشن راشي نو لاره جوړه شي نو بیا پسې د اوبو کنیکشن راشي نو لاره ورته ورانه کړي بیا چې د هغې نه پس د ټلیفون کنیکشن راشي نو بیا ورته لاره ورانه کړي
نو دغه کوڅې چې دي دغه یو په کال کې 2 پیرې ورانیږي او 2 پیرې جوړیږي او موجوده حکومت کې خو چونکې زمونږ حکومت کې هغه بلدیاتي نظام هم نشته، هغه الیکشن هم نشو، هغه خلکو چې کم دی کم ناظمان چې راغلي وو هغوی هم داسې کارونه کو چې خلکو ته وښودل چې یاره مونږ د 3 کاله یا 15 کاله مونږ په حکومت کې تیر کړل او مونږ تاسو ته لار جوړه کړه، کوڅه جوړه کړه. نو څومره چې ترقیاتي کارونه و هغه بند دي او نه کېږي. نو اوس هم چې کم دی نو د خلکو هم دغه ګیلې مانې دي او دا وړې مسلې دي، خو د خلکو دپاره د کلو د خلکو دپاره ډېرې زیاتې مشکلات د دغې نه جوړېږي. د لارې چې خراب وي نو خلک پکې راپرېوځي، مریضانو ته په لار تلو کې مشکلاتي، زنانو ته په تلو کې مشکلاتي. نو د دغې کلي دغه مسلې چې دي دغه موږ راوړاندې کړې او د مشرق ټي وي باندې چې کوم دی د دغې انتظامیې ته او د دغه ځای چې کوم په اوچتو کورسو ناس خلک دي، کم واکمن خلک دي، هغوی ته هم دا مسلې وړاندې کړې چې دغه شان وړاندې کړې چې دغه شان د دې مسلو څه حل راوباسي. کتونکو د پروګرام درېیمه برخه کې به ځو د مردان رستم سیمې ته. د شهزاد راجا ریپورټ دی هغه به ګورو، خو لا اول شوی وخت یې وړی شانتې دمې تاسو موږ سره اوسئ.